أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. सूरत बकरा 72 नंबर आयत। बनी इसराइल के आमील मिसड़े पलवारा कतल कर दमाद पलालच के कतल कर और दखल कली नगैर बल कली के पट पहोड़ दो और ब्याद अरे कली खल को बांधे दावा उखलला जमातर भी वजल दी मूसा अलैहिस्सलाम का द कतल दा मुकदमा पेश कलेशवा दग वक्त द तौरात हुक्म नौ नाज़िल शवी मूसा अलैहिस्सलाम द अल्लाह पाक दरबार के दरखास्त को तबे मुकदमे द हल पारे तरीका होस्ता अल्लाह पाक वत हुक्म को जियोवा हलाल के और दवा सहिसरा वाले पदी मड़ी हुआ है मड़े बजंदी शिफल अल्ब पखल हुई बनी इसराइलो वेल चे मड़े शवे दे मंद न कातिल गवाड़ तराते चे ग्वाला ला कदारा पुणे टोके के मूसा अलैहिस्सलाम वेल हुक्म शरई त बयानोमा और तो के नकुम तो के खुद जाहिलानो कार दे बया दुई कोई शी परिश्तिया बांधे द ग्वादा लालो हुक्म दे न दुई पा गवा अलालो के किस्म किस्म तपोसुन शोरो करल कचरे बीदा तपोसुन शोरो करे नवे न अल्लाह बीता आसान करे व हर किस्म अगवाचे अलाला करे वे नकार वपेशो तो दुई किस्म किस्म सवालुन शोरो करनो अल्लाह पदी बांधे मसला सख्त करला और दवा पूरा सिफतुने बयान कर जे दा गवा वड़ा नदा जड़ा नदा दरमियाना पेग लगवाला दरंग शोख ज्यादा दाग पकिनिश्ता ज्योति नदा चे अरक पे चुरलूली हुई या बे ये भी कड़ी हुई है सायब पकिनिश्ता खुले वाला अलाल के दवा औसाफ दा से बयान शुति ब्या दा से वा पतोल आलाका के मालूम दिल और पैदा के दिल ग्रांट सलवेख काला द्वीप दे वापस गर्दी दिली और मड़े प्रोत थे और द कातिल मालूमोल द पारस भी वा गोरी दग सिफतन वाला वा भी तन मिला गया
په آخر کې دوی ان شاء الله ویلي دي وانا ان شاء الله لمهتدون. نو کچره دا ان شاء الله دوی نوې ویلې نو د قیامت درجه پورې به دې په دې واپس ګرځېدل او غوا باندې پیدا کېده. او چې ان شاء الله یې ویلي دي نو څلوېښت کاله پس ورته غوا میلاو شو. غوا یې حلاله کړله او د غوا د بدن څه حصه لکه غوږ جبه یا د بدن بل یو ټوکړی راواغېست او په مړي وواله، مړی جمدې شو، زخم تازه و، وینه دې تله، پاسېد هلې ووې وی دې پلاني قتل کړی ما، ده وژلې ما. او د هغې نه پس بیا مړ شو. اوس دا غوا کوم ځای کې وه، کوم ځای پیدا شوله؟ نو په دې کې دوه روایته دي. وی دې بني اسرائیلو کې یو ډېر ښه سړی و، نیک و. هغه د وفات په وخت کې خپلې بیبي ته وویل وی ما په ځنګل کې یو ورکوټې سخی پرېښې ده او الله سره مې امانت کړې ده. یو ورکوټې سخی په ځنګل کې مې پرېښې ده، الله سره مې امانت کړې ده. زما دا ماشوم زوی چې زلمی شي نو دی به ځنګل ته ولېږي او هغه غوا به راولي، هغه سخی نه به غوا جوړه شوي، هغه به راولي نو خپله پیدا کې بیا راولي. الله سره مې امانت کړې ده. دا سړی وفات شو. بیا د ده ماشوم زوی نابالغه عمر تېرېده، زلمی شو، محنت مزدوري به یې کوله. وی دې هلک چې به مزدوري وکړه څونه ګټه به یې وکړله نو یوه حصه دا به یې په مور ولګوله، یوه حصه به یې په ځان ولګوله او یوه حصه به یې د الله په نوم ورکړه. مثال په طور 3 روپۍ به یې ګټلې وي، 1 روپۍ به یې په مور لګوله، 1 روپۍ په ځان او 1 روپۍ د الله په نوم. غریبي وه، ژوند داسې په سختۍ تېرېده. نو ده ته یو ځل مور وویل وی بچیه ځنګل ته به لاړ شي او په ځنګل کې ستا پلار ستا دپاره یو غوا الله سره امانت کړې ده، نو هغه غوا راوړه. نو دې ځنګل ته لاړ او ډېر لرې لرې پورې وګرځېده او واپس بیا راغی مور ته وی مورې ما غوا صحیح نه کړه. نو مور ورته وویل چې ته ځنګل ته بیا لاړ شه او په ځنګل کې آواز وکړه چې یا الله زما پلار زما دپاره تا سره یو سخی امانت کړې وه، زه هغې سخی پسې راغلی یم، نو تاله به دغه غوا په خپله راشي. نو غوا به د غوږ نه ونیسي او کور ته به یې را روانه کړي، د غوږ نه به یې ونیسي او کور ته یې را روانه کړي. دا هلک د مور ډېر زیات تابعدار و چې هغې به څه ویلي حقه به یې کول. نو دی چې ځنګل ته لاړ نو چغې یې وویله یا الله زما پلار ما دپاره یو سخی تا سره امانت کړی وه، موده تېره شوې اوس پسې غوا جوړه شوي، نو خدایه دا هغې خپلې امانت غوا پسې راغلی ما مال هغه غوا راغله. وایي چې دا اواز یې وکړ نو لږ ساعت پس یو ډېره مزېداره غوا وه، ښه په مستۍ او په جوبن کې وه، لکه یې دانده نیولې او په منډه را روانه وه، د ده خوا ته راورسېدله. وایي سمه د سرو زرو ښکارېده. چې د ده خوا ته راورسېده نو په خپله ودرېدله او ده ته یې وې په ما راسور شه. وی خبرې وکړې په ما راسور شه. نو ده ورته وې ما ته مور نه دي ویلې چې پې سور شه،
ما ته مور وی چې د غوږې 1900 پورته راوله هغه غوا ورته وویل وی که چېرې ته د مور دومره تابعداري کې نو که ته د غر ته وایې چې را روان شې نو غر به هم تا سره روانېږي ته د مور تابعدار یې نو ستا د مور په دعا باندې دا غر به هم تا سره روان شي او که تا د مور خبره نه وي منلې او زه درته وایم چې راسور شه او ته په ما راسور شوې نو تر قیامته به کور ته نه وي تللی ځغلولې به وی بیا دا غوا د غوږه ونیوله او کور ته یې را روانه کړه چې کور ته راغی نو مور ورته وویل دا غوا میلې ته وباسه او خرڅه یې کړه او چې څوک یې درنه اخلي نو په 3 روپۍ به یې پرې خرڅوې او چې چا سره ته بیه وکړي خبره خلاصه شي نو ورته وایي اورېږه زه د مور نه تپوس کومه دا در باندې خرڅوم خو برضای امي په رضا د مور زما مور پې رضا یې نه دی در باندې خرڅوم دا شرط په پکې وي نو دې میلې ته لاړه اول چا د غوا تپوس وکړه او په آخر کې یو سړی راغی د غوا تپوس یې وکړ ده ورسره نرخ وکړ په 3 روپۍ هغه وی په 3 روپۍ زما شو نه دی ورته یې ما ته مور ویلو چې ما نه به تپوس کوې نو زه کور ته ځم د مور نه تپوس کوم نو غوا تاله در کوم برضای امي در کوم نو هغه سړي ورته ویل وی دا د مور رضا تا ته نه لرې کړه نو 3 روپۍ نه 6 واخله په 6 به یې درنه والم خو مور نه تپوس مه کړه دی ورته نه د مور تپوس پکې شرط دی نو غوا خرڅه نه شوه کور ته یې راوړه بیا د میلې ورځ چې راغله نو مور ورته دا غوا بوځه او په 6 روپۍ به یې خرڅوې خو آخر کې بیا به ورته چې برضای امي د مور نه به تپوس کوم نو چې میلې ته لاړ نو بیا همغه سړی بیا راغی او ده سره یې د غوا نرخ وکړ په 6 روپۍ بیه جوړه شوله خو آخر کې ورته مور نه تپوس کړ نو هغه سړي ورته 6 نه 12 روپۍ والا خو د مور تپوس دې پرېږده ده ته نه مور نه به تپوس کوم کور ته بیا راغی بل ځل بیا د میلې ورځ چې راغله نو مور ورته وویل چې غوا میلې ته بوځه نو دغه سړی که تاله بیا راغی نو ورته وایي چې کاکا ته غوا نه اخلې خو ته ما ته سمه خبره وکړه چې زه دې غوا سره څه وکړم ته د غوا غشتو والا نه خو زه دې سره څه وکړم نو دی چې میلې ته لاړه او مغه سړی بیا راغی او د غوا نرخ ورسره کوي دا سړی نه دی فرشته ده خو په شکل د سړي دی چې د غوا نرخ کوي نو دی ورته چې کاکا ما ته مور ویلي دي چې نن د غوا قیمت مه وایه ورسره تپوس دې وکړه چې موږ د غوا سره څه نو هغه سړی ورته وایي چې دا غوا مه خرڅوه قریبه ده بني اسرائیلو کې به یو مړی کېږي او د هغې مړي د قاتل معلومولو دپاره به موسی علیه السلام ورته وایي چې غوا حلاله کړې نو هغه غوا چې ده نو ادا ده دا غوا به دنه اخلي نو ته به د دې قیمت څومره غواړې ورته وایي چې دا غوا حلاله کړې نو دا څرمن روغ بوډي ته وباسې دا رانه د سرو زرو ډک کړې په دومره قیمت یې خرڅومه چې د دې نه به بوډي روغ وباسې او هغه بوډي به د سرو زرو ډکې هلې درکو کني نه خرڅو نو دا اوساته خرڅومه قریبه ده بني اسرائیلو کې به مړي کېږي او هغه مړي دپاره به دا راشکېږي نو دې راغې کور ته مور ته یې وایي چې کاکا داسې وویل بس غوا یې کور وساتله بیا بني اسرائیلو کې مړی وشو او د قاتل معلومولو دپاره دا اوږده خبره چې څومره پرون شوې ده دا ټوله قصه وشوله او اخر کې بیا د غوا لپاره دې هلک له خلک راغلل غوا یې ترې اخېسته ده ورته دا غوا زه خرڅومه خو ګوډې به یې د سرو زرو ډکې هلې خرڅوم
دا دومره قیمت خو اوسه پورې د غوا چا نه دی ویلې نو دی ورته وایي زه خو یې نه خرڅوم تاسو ویلې کالې والې که نه اخلې ما اخله که دې نه خوښه ما اخله که نه زه خو نه خرڅوم هغوی مجبور او غوا یې د ده نه واخېسته ګوډې وله د سرو زرو ډک کتل یې ورکړ کور ته یې ورسو دا دومره ډېر دولت ده ته په څه میلو شو دې د مور ډېر زیات تابعدار و د مور په خدمت باندې دا دونه دولت دله ورکړ که دې غوا وی دغه زمانه کې په 3 روپۍ باندې ښکلې غوا کېده او دله یې ګوډې د سرو زرو ډک کړ نو د مور خدمت کوه خدای به دې ښه مالدار کړي دنیا به دې ښه وي آخرت به دې ښه وي مور پلار خوشحاله ساته دویم روایت داسې دی چې دا غوا د یو هلک وه چې دغه هلک د پلار ډېر تابعدار و دې روایت کې د مور تابعدار دی دویم روایت کې وي چې دا هلک د پلار ډېر تابعدار و او د ده پلار او دې د قیمتي مرغلرو تجارت وکړو نو یو ځل یو سړی راغی او هغه یو قیمتي لال راوړو قیمتي لال جواهر سره قیمتي کاڼي راوړو هغه قیمتي کاڼي چې راوړو د دې هلک ورسره وی په 80,000 روپۍ باندې نرخ وکړو چې دا کاڼي ماله راکړه په 80,000 روپۍ وی هغه سړی پیسې غواړي خرڅوونکي پیسې غواړي دې ورته لږ صبر وکړه زما پلار اوده دی او د بالغ لاندې چابي ده نو چې پلار مې ویښ شي زه به چابي راوالم د خزانې ور به کلو که زه تا له به پیسې درکړم هغه ورته وایي زما تادي ده خیر دی 10,000 کمې راکړه خو پلار دې راویښ کړو چابي راوالم دې ورته وایي زما د پلار آرام کې خلل راځي نو 80,000 به درکړمه خو پلار نه بیداروم آرام کې به یې خلل راشي هغه ورته وایي 80,000 راکړه خو زر کړه پلار د خیر وګرځه دی ورته وایي چې لس پکې نورې در پاتې 50,000 واخلو زما تادي د پلار نه چابي راواله او ورته وایي 80 نه 4,500 واله خو لږ صبر وکړه چې پلار دې وشي دا سړی ورته وایي 50 نه 40 راکړه خو زر که تعلیم ده او ورته وایي 1 لاک رانه واله خو پلار نه بیدارو سړی خرڅوونکي 10,000 کمیږي دی ورته 10,000 زیاتېږي لاک روپو ته ورسېد هغه ورته تعلیم دی ورته دا خپل قیمتي کاڼي د سنبال کړي خو د پلار آرام کې خلل نه راوړي کاڼي ډېر قیمتي او ښه ګټه پکې کېده خو پلار بې ارامه کومه نه هغه د دنیا ګټه یې پرېښوده او د پلار آرام کې خلل نه وي راوستلی پلار ته یې تکلیف ونه رسول دغه کاڼه سیوا دغه شته خو دې هلک له دا غوا الله ورکړله چې په دومره قیمت یې خرڅه کړله چې د هغې ګوډې د سرو زرو ډک شو او دله ورکړل نو چې څوک د مور پلار ډېر تابعدار وي الله پاک دله د دنیا حاجتونه پوره کوي او د آخرت حاجتونه وله هم پوره کوي نو غوا واغشتې شوله غوا حلاله کړې شوله او بیا په مقتول باندې د غوا څه حصه ووالې شوله سړی جلدي شو هلې ووی چې پلاني وجلې ما بیا مړ شو اوس دې ده کې سوال دا دی چې د دې مړي په بیان باندې قاتل معلوم شو او قاتل له سزا ورکړه نو د یو کس په شهادت باندې قاتل له سزا ورکېږي د یو کس په شهادت نه د یو کس په شهادت خو قاتل ته سزا نه ورکړي قتل کیس په یو ګواه نه ثابتېږي دلته کې څنګه وشو یو سړی دی هغه وایي زه فلاني وجلی ما او بس هغه له سزا ورکېږي
دې ده کې د قاتل په وینا باندې د مقتول په وینا قاتل ته سزا نه ملو، صرف د مقتول په وینا باندې نه، بلکې موسی علیہ السلام ته د وحی په ذریعہ معلومه شوې وه چې دا مړی به رښتیا وایي، دروغ به نه وایي. نو په وحی سره معلومه شو چې دا سړی قاتل دی، دلته شهادت نشته. په وحی معلومه شوله چې دا سړی قاتل دی او دله د قتل سزا ورکړه، او مړي دروغ نه دي ویلي. په وحی معلومه شو چې دا مړی دروغ نه وایي. اوس که موجوده زمانه کې یو سړی قتل شو او مړ شو، نو پس د مرګه یو ولی الله دی هغه په کرامت باندې دا مړی جمدی شو، خارق عادت طور باندې مړی جمدی شو، او د الوی چې زه فلاني وجلی ما، نو د دې مړي په وینا باندې به قاتل قتلیږي؟ نه. زمن په شریعت کې د مړي په وینا باندې با قاتل نه قتلیږي، بلکې دوا عادلان شاهدان هغوی چې شهادت وکړي نالې به قتل کې ثابت شي او قاتل له به سزا ورکړي. که مړی جمدی شو او هغه الوی، نو موږ به د هغه په وینا یقین نه کوو، د هغه په وینا باندې به موږ سړی وجنو نه. جمدي کېدو نه مخکې چې دا ډس پې شوي وي او دې ته رپورټ دپاره یوسئ او دې پتانه چې په خپله وي چې زه فلاني وجلی ما، او نور ګواهان نه وي، د ده په دې وینا به مړی دا قاتل به نه قتلېږي. دا دې مړي چې لږ ساعت پس مړ شو، تاڼه کې بیان وکړ چې زه فلاني وویشتمه او بیا به لاړ. نو د ده په دې وینا باندې به قاتل قتلېږي نه. دې ته تاسو څه وایئ دې بیان ته؟ دې ته خلک بیان نظر وایي، دا غلط دی. دا بیان نظر غلط دی، دا بیان نزع دی. نزع زنکدن ته وایي، اخري وخت دی زنکدن دی، اخر کې دا سړی کله کله خطا شي، بیان نزع دی، خو خلک ورته بیان نظر وایي. دغه وخت کې په ده باندې سختي او تکلیف دي، دی نه پوهېږي، ده د یو په ځای بل یاد کړ، غلط شو دی. او کله کله قصدن چا سره دشمني وي، نو هغه نه وجلی بل چا، او په هغه باندې دا وکړي فلاني مړ فلاني وویشتمه، نو قصدن دروغ ووایي. او کله کله د سختۍ په وجه دی پوه نه شو، غلطي دې نه وشوه، نو د دې مړي په بیان باندې به قتل کیس نه ثابتېږي، بلکې د ده نه علاوه د نور شاهدان پکار دي. دا قاتل په وحي سره معلومېدی شو چې جبرائیل علیه السلام راغلی وی او موسی علیه السلام ته یې ویلي وی چې دا مړی فلاني کړی دی. داسې هم کېدی شوه، او داسې هم کېدی شوه چې د غوا د حلالولو نه بغیر دا مړی خدای په خپله جمدی کړی وي، او بیا الوی چې زه فلاني وجلی ما، نو د غوا حلالولو ته په حاجت و. نو د دې جواب دا دی چې الله حکیم ذات دی، او د حکیم فعل د حکمت نه خالی نه وي. نو الله چې د غوا د حلالولو حکم کړی دی، خامخا دی کې څه حکمت شته، او بیا موږ په دې مکلف نه یو چې هغه فلسفه او هغه حکمت پسې ګرځو چې دا ولې د غوا حلالوله، دې غوا کې څه چلو، په دې موږ مکلف نه یو چې موږ دا مصلحت معلوم کړو چې غوا یې ولې حلالوله، دا حکمت معلوم کړو چې ولې کمزور یو، موږ دا حکمتونه نشو معلومولی، خو خدای په خپلو کارونو ښه پوهېږي، دې کې سراج او حکمت به و.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا آغا واقعات کے چتاسو قتل اکد یو نفس عاملم قتل کر فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بیاتاسو مختلف شلے پا جگڑ شلے پا حق دا قاتل دا دے نفس کی یو پا یو اڑی بلے پا بل اڑی دا اختلاف دا خپل ځان د پاکولو دپاره کله په یو وړی او کله په بل وړی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا هغه واقعات که چې تاسو یو نفس قتل کړ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پس تاسو یو بل سره مختلف شولې په بحث او په جګړه شولې فِيهَا په حق د قاتل کې چې په یو بل باندې ور اړوله واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ کارا کون کرے مخرج رائستم کرے کارا کون کرے واللہ مخرج اللہ پاک کارا کون کے رائستم کرے ماذا ار خبرے کنتم تکتمون جتا سپتا ولا اگر خبر اللہ کارا کلا مجرم سوک لے اللہ خبر کارا کلا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پس من دتا حکم اکوم ویل اضربوه ببعضها دغوالا لالو نپسموی اوہی دی ملی لرا ببعضها پبعض حصہ دیغوا دا بدن سا حسرا والا دا ملی پی اوا كذلك يحيي الله الموتى هم دارنگ اللہ پاک جندی کئی مڑو لرا دغوائی سیر آواغشتا چپا مڑی پورے اولگے دلا نمڑی جندی شو حال بیان کا فلانی وجلے ما مال دا پارے وجلے زخم تازہ شو وینی تلاڑ دے بیا مشو فکر ہوکا سلویخ کالا دا ملخ کالا پروت تے نقرا دی خخکڑے ندے سلویخ کالا دا ملخ کالا پروت تے خراب شوی ندے او سلویخ کالا پس جب دے شو علی اوی دا موجزنا دا موسیٰ علیہ السلام جو سلویخ کالا مڑی پروت تخکارا خراب نشو هذا بلا خبر معجز را کہ اگا میلہ کے سڑیوی دا اغوا مخر سوا او زرد چی بنی اسرائیل کی بمڑی کی گو دا مراغ دا خوارا اخلی مڑی نو شوی چی دا اغوا علک تاوالا شو اغلاغی دا پس بیا مڑی اوشو اور سلویخ کالا پس غوا پیغ لنا دا عجیبہ خبر آتا زمان گواگانی سلویخ تو کالا تا پاتی کی گئی لس کالا پورا نشی ساتلو نو داس خیرا پیغ لنا اور سلویخ کالا کیوں مکہ سے پیغ لنا دا اللہ عجیبہ قدرت چی داس خیر پیغ لساتلو نی بوڑے کولا وی بوڑے نا لا پالد ولا بکر عوان بین ذالک اس دا معجزہ چی دے خلق اولی دلا چی سلویخ کالا پس مڑی جمدیشو علی اوی پکار دو چی دا ظلنا نرم شوی وی موجودہ بنی اسرائیل تم اللہ حکم کئی کہ تاسو دا مشرانو دا لیدل اگورے کہ تاسو مشرانو لیدلی چی سلویخ کالا پس مڑی جمدیشو علی اوی دا خواپا یو ٹوٹا بانے جمدیشو نو پکار دائی چی دا موجودہ بنی اسرائیلو زړه نرم شي او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان وروړي نو د دې زړه نرم نشو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
بیا کلک شو سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک رسته د ښکاره کېدو د دې معجزې نه فهي کالحجارة پس شل دا زړونه ستاسو په شانتې د کاڼي او اشد قسوه یا د دې نه ډېر سخت شو دا زړونه ستاسو د کاڼي نه سخت شو ځکه په کاڼي کې خو اثر قبلېدل شته او ستاسو په زړه کې اثر قبلېدل نشته دی وان من الحجارة او بېشکه بعض د کاڼو نه لما يتفجر منه الانهار بعض د کاڼو نه خامخا هغه کاڼي دي یتفجرو چې جاري کېږي منه الانهار د هغې نه نهرونه بعضې کاڼې داسې چې هغې نه اوبه راوځي نو نهرونه پرې جاري شي وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء بعض دکانونا اغدی يشقق چپرق اچوی فيخرج فصراؤنی منه دا اغین الماء اوبو بعض کان پرق اچوی لگی اوبتی روزی بعض که دیر اوبتی نیو تجاری شی بعض که دیر نشتا لگی دی اغتی روزی وإن منها لما يهبط من خشية الله او بشك بعد كان اغلي كده الله ده يري نرا اورغلي زرا زرش ساس کے وبم پکې نشته قرا اورغلي دا بني اسرائيل زړونو کې هیڅ قسم اثر قبل دې نشته د کانی په شانتي وي بلکې د کانی نم صاحب د کاڼي درې اثرات دې ځای کې بیان شو اول دا چې ډېرې اوبه پکې وي نیر ته جاري شي دویم قسم کاڼي داسې اثر دی پکې چې لږې اوبه پکې دي هسې نه راووتلې او دریم قسم کاڼي دا چې د اوبو درک پکې لګي نه خو د الله د یارې نه را اورغړی ده پرېوته د دې کانو دا قسمونه په ترتیب سره الله ذکر کړل بعض کانی په دې کې دا اثر دومره قوي دی چې د دنه نیر جاری کیږي او مخلوق خدا ته فایده رسوي نو په دې یهودو کې دا څه ښکلي خلک شته لك عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې دا هغه د زړه د علم او د معرفت چینه روان شوي ډېرو خلکو ته پیدا ورسېده او دا پاتې کافر بني اسرائیل دي یهودیان په دوی کې داسې څوک نشته چې هغه دین اسلام قبول کړي او د خدای مخلوق ته ډېره پیدا ورسوي او بعضې کاڼې داسې دي چې ډېرې زیاتې اوبه خو پکې نشته و لږې اوبه پکې شته نږدې ګیر چاپېره ځای لپلولی شي نو په دې یهودو کې داسې بندم نشته چې هغه د الله دین قبول کړي کم از کم ځان په اوبو سیرابه کړي او نږدې ګاونډیان خو سیرابه کړي چې لرې پورې نشي کولی لږه فایده د دین خلکو ته ورسوي داسې په دوی کې نشته دی په کار داري چې دې کې ډېر لوی عالمان وي ډېره فایده یې رسولې وي که دغه نه وي نو کم از کم دومره عالم پکې وي چې خوشه محله خو یې سیرابه کړې وي او که دا ني نو کم از کم چې ځان خو یې د الله د عذابه بچ کړی وي په دې یهودو کې داسې خو په کار وه نو هغه داسې پکې نشته چې صرف ایمان راوړي او ځان بچ کړي نو کار یې خو داسې شته چې د الله یره پکې نو بره سر نه راوغړې ده د ده کې دغه حرکت هم نشته دی جنبش پکې روانه د دې یهودیانو کې اړو د الله یره شته ده نه یری مسلمانان په دې تمه او په دې امید چې اوس به مسلمان شي اوس به مسلمان شي لږه خواري غواړي به دا یهودي به اوس مسلمان شي خدای ورته ته اوس هم تمه لري دوی د الله کلام په خپله اورېدلی دی
ندی سم شوی اوسم په تطمع کې چې دی به مسلمان شي دی نه مسلمان افتطمعون ان يؤمنوا لكم آیا تاسو تمه لرئ اے مؤمنانو ان يؤمنوا لكم چې دوی به یقین وکړي ستاسو په خبرو باندې تاسو توقع لرئ د دوی نه ستاسو په وینا به ایمان وقد كان فريق منهم فتحقیق سره یو ډله و د دوی نه د یهودیانو نه یو ډله وه یسمعون کلام الله هغوی به اورېده کلام د الله لکه د تورات آیاتونه به اورېدل یا کوه طور ته چې موسی علیه السلام سره لاړل او یا کسان نو د الله کلام یې براه راست اورېده ثم يحرفونه بیا تحریف کو د الله په دې کلام کې يحرفونه رد بدل کو په دې کې من بعد ما عقلوه رد د دې چې خصوص یې او یا کسان ظالم ویرا دې چې دا زمان کلام دی وی منه عمل پیو کې خو چې تصح ځای په کلام او عمل نشو کول نو معاف دې په کې ځان تحلیل ثم يحرفونه بتحريف ورد بدل کو الله فكلام کی من بعد ما عقلوه رصد دین چې سوچ او فکر پکې وکړ د پوی نه پس وهم يعلمون حال دار چې دوی پویدل چې دا من سکونو د نفسانی خواهشات نه پوره کول د پاره کو او بد کو او بیا هم دا کار وکړ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم